عافته وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نصر لله ورسوله وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصر كل مسلم وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علامة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول يوم مات الموعظة المشهورة قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم بإتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم الأمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استغفر لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أبعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط عليها ونشر كل مسلم فبايعت ولها بهذا المسجد إلى ناس ولكم ثم استغفر ونزل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مناسبت کتاب الایمان سره په واضح ده چې دین او ایمان او اسلام دا د بلین یو شی او مخکې باب سره سم مناسبت ده ور مخکې د نیت خبره وکړه او د اخلاص او د حسبې خبره وکړه ډېر مضبوط مناسبت ده هغه دا دی چې صالح نیت باندې یو عمل وکړي کنه دا نصیحه ده. نصیحه هم دې ته وایي چې سړی په یو عمل کې ښه نیت وکړي د الله د رضا نیت د مسلمان د خوشحالولو نیت وکړي او د مسلمانانو د بادشاه د خوشحالولو نیت وکړي دا نصیحت به دې وکړي نو د دواړو طرف نه ملازمه شوه چې عمل صالح نه نیت ښه وکړي بس دا نصیحه ده اگر عمل صالح لکه خنیت وکړي عمل صالح سره چې خنیت وکړي دا نصیحه شو دې طرف نه مونیسا چې نصیحه دې وکړله نو نصیحه کله کېږي چې خنیت ټول دواړو طرف نه تلازم شو عمل صالح لکه خنیت وکړي دا نصیحه شو او نصیحه څه ته ویل کېږي نصیحه دې ته وایي چې خنیت وکړي د دواړو طرف نه ملازمه ده پر پیش انشاءالله راځي او غرض د امام بخاري څه دی ادا چې دا نصح او نصیحه شعبه عظیمه د ایمان ده هم اکثر توجه چې حسن په 500 کې نشته اره اعم اغلب اشهر اجناس عالیه ذکر کړي دا مې شي اعم ذکر کړي دا ذکر کو چې اغلب ذکر کړي دا ویل شي چې اجناس عالیه ذکر دا ویل چې اهم ذکر کړي اثر باندې کې نشتا او دا یو بل شعبه د هغه د نصیحه وایي اورات په موجه او مراد تاسو وایي په اړه پیدا رسېږي د نصیحه پیدا ولته تاسو معلومه شي او بل عد امور کو شمیر د امور د ایمان یو پکې نصیحه او ترغیب د دې خاصه نو دا په کتاب الایمان سره مخکې باب سره مناسبتونه او غرض امام بخاري رحمه الله علیه ذکر کړو او تر شرح د ترجمه الباب الدين النصيحه نصیحه څه ته ویل کیږي موږ په عامه معنا کې خیر خوالي او تاسو د نصیحې په معنا نصیحه ماخوذ دی د دې قول نه چې عرب وایي نصحت العسل جو عربی وی نصحت العسل دا کم وقت وی اذا صفاه اذا شاد آغا مومونا او دا آغا خصو شادنا صفای نصحت العسل اذا صفیته نصحت العسل دا کم وقت وی اذا صفاكم اذا صفيتم نصحت العسل
رابطه کم وقت کې وي اذا صفیته چې کله دا شات صفا کې شات چې کوم وخت دا ګڼي دا دي کې بلا شعر نه یو پکې عمومي هغه نه وباسي دویم دې کې دا ځړې مچې وي چې مړې مچې وي خپل لري او دریم پکې نور په دې کې دا ګندونه مندونه دا ډېر تجربات دا صفا کوي یو ځلم نه دا دوه د چرګ کې کوي یو د چرګ کې روګي په ماشینو باسي او دا پورا صفا کوي نو خپل معنی څه شي شو دا نسخې موبایل باندې صفا شات خالص کول چې د شاتو کې بچني ولې معنا مې ده اذا صفيته واخلصته وسرعه اذا صفيته واخلصته يعني صفا ستوي صفا تعرف التوبه چې خالص کې خالص دې خالص کې او پټي په ضرب خاصو عاشا او د تراشه نصيحت د ویلې کې نصيحت نو وایو خیر واحد بل خیر راځه سمته اذا ظلم اقصر خالص کا دغه وسره مکا دا ظلم سره خالص کا خیر واحد وته راځي طالب خیر واحد کو سمته کہ لخمینا ورکا دا ظلم خالص کا د تر په دې کې اس مخاص اشار او ګند او ملاوت مساتا یو خدای کې مخړې وسره ده خې مال کې وسره په وساته نه تاسو مکوا یو دا چې سره دې اخلاص کوما د سره وجنه وسره کوما د مال دولت بل شي دا وجنه تاسو مکوا ولې کا شي بیا نه بیا اخلاص باندې هغه شي بیا خالص والی بني لکه پکې یو شی پروت دی چې دا سره د کفر کوم چې ما سره کوم څه کړی حل جزاء او احسان نه انسان باندې د سره د کفر کوم چې ما دې دا وقودا چې ما سره وکړي دا به معنا څه چې ما سره څه کړی دا خبره او کدا دې نه چې ما سره سبا کړی مال سبا پیسې راکې زما سبا عزت نه نو هغه له نه نو بیا ولې وسره بدل کې خیر واهینی نو ګور اخلاص شو نو شاء اذا صفيته واخلصته دې خالص کې دغه کې د نصیحت معنا چې مون خیر واهی کو سمانا چې د بل خیر طلب کا خواهان طلب کول ته وي د بل خیر طلب کا سمته چې بدل کې وسره پورا اخلاص ہوگا اذا اخلصته د سره د محبت دې کړه دا داسې وکړه چې دې کې اس قسمه د نفاق د ریا د دنیا د لالچ د ګډون او د کچري او د دې د آمازش اختلاط د ګډون د وسلې خبرونه څه دي ايوه نو د بلاشو النصيحه لله سبحانه کلمه سره چې الله سره اخلاص زمو صفا الله سره اخلاص خدا الله او خیر کی طرف کولې چې وایي معنا او لازم معنا نصیحت والا خیر واقعي خیر او معقول معنا خپل معنا نه ده د لازمي معنا او په بالو مسلمان سره نصیحت کوي خیر واقعي ویل شي دا مسلمان بادشاہ سره نصیحت کوي خیر واقعي ویل شي او النصيحه لله دا خیر نشي درته ټول معنا نه څه نو سماره النصيحه خالص والد چې الله تاسو تابعداري وکړه چې باغې کې د زړه لګي خاصو خاشات ریا سمعت اسم تاسو اخلاص کا اخلاص ته د الله اطاعت د الله محبت تاسو ته کې د الله اطاعت د الله محبت د الله ایمان ټول پکې راولا دا خالص کا ایمان خالص ته بدل کې سره په ایمانی په بل شرک مې وسره دي اللہ محبت خالص کا جنور سردوں رلی اللہ محبت چلے اللہ اطاعت خالص کا ریا پکینی سمعت پکینی صرف اللہ رضا النصیحت للہ سمجھ ہوئے اللہ ایمان سکاوا اخلاص و قدر کی بچے مساتا اللہ ایمان بس شرک اوتا خلقی او بل تبدے لگے او اللہ اطاعت کے اخلاص کا ریا و سمعت و دا کسی پسی دیو باسا دا اللہ محبت کے اخلاص کا دو بچہ سلام اللہ دو چیزوں نے بھی ہوئے مولانا سے
صحیح میں ہوئے النصیحۃ للہ و ایمان دا اللہ کے اخلاص اللہ کے دماغ کے ایمان دے شرک جلی او دا خفی دا مومونا او دا گردونا و دیو باسم دا اللہ پا اطاعت کے اخلاص سمانا شاب سے ریا و سمعت پتے او باسم خالص اطاعت باؤدم خالص دا اللہ رضا بولنم او دا اللہ پا محبت کے اخلاص سمانا کہ بدلہ کی وصرف اللہ سر محبت کو ساتھ تمہا محبت کے اللہ سر پکار دے دا بچہ سر اپنا ساتھ النصیحت للہ النصیحت لرسولی دا اللہ دا رسول سر اپنا نصیحت کم دا پا محبت کی چیگہ سر کمکی نرد تمہا بچہ سر پا انسانانوں کے جو اللہ نمک کمی باقیات جانا مل جاتے اطاعت کے وقت اخلاص کون اطاعت کے وقت اخلاص کون جرم آپ رسول کے ایمان نفاقی کے وقت اخلاص کون ریا بنکم سبحت بنکم دخل خدا خوشحالو لفار بعمل لکم صرف داجر پیغمبر اطاعت کون لگی وہ سرنکم لکاف لیبنیو بلچی کونا اغسبنکم ولرسول ائمت المسلمین او دا مسلمانانو ائمہ بادشاہانو دوئی نو دیمن کدا والیان امرالن عبارت النصر و ائمہ بادشاہان دی اشارت النصر والیان امرالن لکدا والی اطاعت دا امام اطاعتی دا قاضی اطاعت دا امام اطاعتی نو ائمتہم دیکھ زمنن اشارتاً سوکرارلن شعبہ والیان امرالن قاضیان امرالن دا حکومت مشران امرالن دا ٹولو سر بخیر پائی کے سمانا بے اخلاص پہ وسر ٹگی بنکے دوکہ بنکے جاسوسی دبل مت بنکے اخلاص دا جدا وقبل مشرگانی بس دیکھے بٹگی نکے کہ ظاہر کی مشرگانی ہو دگل نینا گانی دیکھے ٹگی بنکے جدا ریاد او دمال دا وجنے مشرگ مانے لگی دمال او دولت نظر دی بینا مانے یہ قاضی سر بدا ٹگی لگے قدمہ پہ حق کی فیصلہ کی ممانم و اللہ نمانم یہ ظاہر کے ممانم خود دبلی دنیا و دبل ملک جاسوسی ابدابہ لگے لئیمتہم اخلاص دا ائمہ سجیشو اخلاص سمیں ہوئے لگا نصیحہ مانا سر رباک کا لڑا خبروں کا رباک کا اللہ تا لخص قاشاکنا رباک کا پیغمبر تا نفاق او دریا کارونا رباک کا ائمہ دا مسلمانانو تا دا خیانتنا دا لگے دا دوکینا دا دنیا دا لالچوننا دین ٹول پر حدیث کے بعد وعامتهم والبسیدہ تعمیم بعد التخصیص شو تعمیم بعد التخصیص شو عام مسلمانان سر اخلاصوں کا ماشاءاللہ کاوڑ بھی سر ٹگی مکاوڑ لکے دوکہ مساتا لکے حسد مساتا لکے بغض مساتا لکے خالص کا مسلمان تا اس سے اقواری ملے شے خالص کا مسلمان ٹگی مکاوڑ دوکہ مکاوڑ بغض سر مساتا دا خدتا دا غلون تتاوان مرسوا دا بچی تتاوان مرسوا دا مال تتاوان مرسوا دکاندار تنوئی چکار تدر خالص کا رگیمہ کوا چی 2 نمبر شے پہ خرس ہے کم شے پہ خرس ہے دوکاور سرہ کیمہ کوا کرسون زبردست ہوا دول دین دے کے بعد دے دول دین دے کے بعد دے آمد ایک گاورٹی پکرالے قدم پکرالے دویم پکرالے مرگرین دا کمرے پکرالے محتمیم امرالے محتمیم زبارت تعلیم اور ٹول پکرالے دا ٹولو خیر پائیو کا کوئی مارا تخبولی مانا اپنا زمانا اخلاص سمیں ہوئی ظلق خالص کا ہر مسلمان تا و محبت کے او بخوبت کے چہلہ ویدہ انما المؤمنون اخوتن اگر کے خالص کا بغض حسد تگی دوکا ضرر رسول غیبت کول چغلی کول داخل الخط ببت نظر کردن دا امان دستر کے خڑاول دا مکاو دا ٹوڑا ٹکی دا دیو باسا دا یو مانا شکر پھر خوشیہ پہ کرنا تو دن پہ کے بعد لے کے نہ دے پانا جدا اللہ سر اخلاص کی لگا سے بالکل لگے خاصوں کا شاک نہیں رسول سر پورے اطاعت کے صرف دا اللہ دا اللہ رگی لگے اور عام مسلمان سر وہی پہنچ رہا تو سب کو خدای ٹول ملک بسمی ٹول مسلمانی بسمی
اور بادشاہ میں اخلاص ہے لعامتهم کیا کمرہ لعامتهم کی بادشاہ و قاضی نور لال اغام دخل لڑی سر اخلاص کئی مینا بساتی محبت بساتی دھوکہ بہت سر نہ گئی خیانت بہت سر نہ گئی ذلکی بہتا گند ساتی مال بین وہی کرپشن بنے گئی اغام دا اللہ خیر پائی گئی اب کیا خیر پائی گئی دا اللہ اطاعت بگئی دا ایمان مقبال لا برابری اپنون بگرہ ہے اب دا رسول اطاعت کی یوائد مدد ہے اب ہم دا رسول اطاعت دی اصف خاشا روٹگی برساتی اب ہم دا بار ملکی جنٹ دی پورا مسلمان بھائی دوے ممانا دا نصیحہ صدا نصیحہ من سحستن داوائی من سحستن لکھی کی ستن بیجن ہے کرنا ناچ مالک بگن رہتے من سحستن داوائی لکھی کی نصیحہ سمانا ودا کپڑے ٹکڑے بستن یوزے کا الخیاطۃ بالمنصحہ الخیاطۃ بالمنصحہ الخیاطۃ بالمنصحہ ضم دا یوی کپڑے ضم الخرقۃ الی الخرقۃ بالمنصحہ خیاطۃ کا ہوا ہے گڈ ضم الخرقۃ بالخرقۃ کیا بسے ضم الخرقۃ مع الخرقۃ وایا بالمنصحہ یو ٹکڑا دا بلی سر بستن یوزے کون خیاطت بطلعی الخیاطت بالمنصحہ دو کپڑے سمت جوڑ مانا تبلیغ والا سب یہ لکھا جوڑ اقا مانا شو جوڑ النصیحت للہ اللہ سر جوڑ پیدا دنیا نہ نظر کٹکا اللہ سر جوڑ پیدا اس اللہ پر رب کرنا دوارا خدایان درے گوا خواہش درے گوا افمن اتخذ الہہ ہوا افمن اتخذ الہہ خواہش تابداری میں گوا اگر خدای میں جوڑوا اللہ سر جوڑو ساتا مخلوق پر پریدوا تقوی اخیری مرتبہ بالکل اخیری جدا اچانا اتقاو کے ضرورت پاک کے اللہ کا متوجہ رسول سر جوڑو گوا رسول جوڑ سرے ایمان پہ اللہ اطاعت ہوگا ایمہ و مسلمانان سر جوڑو کٹگی و سر انکوا لکی و سر بین و ساتا داغی اتباع وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخکران لن اور بادشاہ بکائی جی قوم سر جوڑو کی جانت اٹھائی و سر نکئی ولعامتهم او عام مسلمان سر جوڑو کا متصل شوسا نام سر کستنو گانڈا بغض حسد مکوا غرمند شوسا تکی مکوا دوکا مکوا جدا دیمن جدا کوا دانا پر تکلیف کی دانا مددو کا خیر خواہی کی وجہ ہوئی دانا تکلیف کی دانا مددو کا جو ٹولو سار پیدا کا استا حدیث تری مولانا سے ہو وہ بشرط امام بخاری برابر نو ترجمہ الباب کہہ رہا ہوں تو کل شروع کی دا حدیث بشرط امام بخاری برابر نو ترجمہ الباب کہہ رہا ہوں نو پتہ ہو لگی ادھر کہ نصیحہ اولو یا شعبہ ایمان دا اور طول ایمان سے کہہ کے اعمال اخلاق طول بری بازے مرتب لی بعض سڑی ظاہر کے اخلاق خساتی سلام بگی خدیجہ بگی خوڑی ڈگی تبو غزنا اتی ہوا تھا ایمان کے اعمال کے اخلاق کے طول زیدون کے بارا وقوله تبارک و تعالی اذا نسعوا للہ ورسوله خلق جس خیر بائی کے اللہ و رسول خیر بائی مانا ملتا و سفرلا یا اخلاص کے اللہ و رسول صاحب اخلاص میں تفق تشریف کا اور یا اللہ جور کی اللہ و رسول صاحب نہ مخلوق نکٹ کے اللہ و رسول مخی کی مولانا صاحب جو لسانی جو اول دلیل شو بلکہ جو اول مدعاوا نصیحہ شعبہ جو لسانی وبه قال حدثنا مسدد بن مسارات يشوي قال حتى يحيى بن يشوي يودنا يحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل عن اسماعيل بن ابي خالد البجلي مخيط يشوي تقول صحاح وراوي يحيى وموضيان ومسدد وكل كوفيان بغير مسدد لا بصري قال حدثني قيس بن ابي حازم مبجلي كوفي التابعي بجيلة قبيلة لا منصوب له عن جرير بن عبد الله بجلي تنبر بجيلة منصوب له
جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وعنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بیعت مانا مخیرت نکڑی را ما بیعت کڑی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ما يمن بپا بدر سرکم زکاة کرکم ہر مسلمان سرب اخلاص والا معاملکم لگی بنکم دوگا بنکم لڑکی بہت حسد بنسادم مان لاغت خد بچو دو اس قسمات بدل کے نقصان تصولو لاغت اس بنسادم لاغت سرب جوڑ کو مان بتکلیف کران و سروارو بلاڑے لڑولی بسوم ندبردست خبر اشوا اس مولانا سے وہ دیکھ کے نو شیعان مشتا تریہ والے ذکر کرتا لیکن حضور مشتا لیکن سو ذکر شو مولانا سے وہ صرف تریہ دعوت نو بس صرف بعض وقت کی وشیل احتماد تا وجنا لکا تا پیندر ذکر نو دین کو پیندوں کے منحصر نہ دے یا تا تا ضرور کیا ہوا تو خدا خاطر کے طالبان اصال وقت جمع تو دے گے اور جمع سرحان دے گے نو لینو خاطر تو نہیں کر وہ دی وقت نما فضیل کیو خاصت را لے کہ اگر ما خطوب کی تاسو کی کمی ہے ذکر رکھتا ہے اے میرا مانو کے طالبان خدا تو ہو رہے نیٹ جات میں استعمال ہے گزارا کرے بڑا مطالعہ کرے مخاطر تو نہ مل کے تے بڑا ترجمہ اهم پاکستان لیکن اگر کمی تاسو کی نہ مونږ مدد کی مونږه لکه حکیم خودی ته وځي چې بیماری دا غیر راځي نو یاد اهمیت توجیه او توجیه اقام صلات او زکات او نصح کې ټول راځي اهمیت توجیه بدل تدوا دا مو چې جری کی کمی وا او صحابي دا اهمیت توجیه محتم بشات حضرت ہوتے ذکر اقام الصلاه و ایتاء الزکات او نصح لكل مسلم اور مسلمون امن براشی دین دا بیعت شو پچا باندے وایا بیعت دا طریقات سے ثابت شو ولیدہ کو صحابی دے بنی کو باندے بیعت دے اوہو ماوینو کنا بیعت دا ایمان نلے لکا مسلمان دے بیعت دا خلافت نلے رسول اللہ مبارک دا خلافت بیعت نالی دا خلیفہ ایمان بیعت دا ہجرتم نلے بیعت دا جہانم نلے تو کم یو بیعت شو ملانا سے بیعت طریقت او تصاوب تجربہ لطبع بلنم ایک دین بلنم کیا نمونو کے خبر نشترے بتا سو پتا بیعت سلوک ہوئے سو پتا بیعت احسان ہوئے بیعت سلوک بیعت احسان سو پتا بیعت طریقت ہوئے سو پتا بیعت تصوف ہوئے او پتا کل من ذکیف وقا نو البیعت على طاعت اللہ ورسوله البيعة على طاعة الله ورسوله البيعة على أمور الدين دعوة البيعة على حصار الإسلام ليس إشكال لا بيعة شمانا نو يوم الأجي مسلمان سرا ننيكو بيعة كل شيء ولا تيشتيم شيء استاقو خلق تصوف نمدي بدي شنهم تباقو نشي مدر قلتا بدي جبر منو شيء مانا كركان كي سر ديخ وين کٹ کے سمجھے سر دے دیکھ ہوئے او کسر دیکھ واقعی او کسر دیکھ واقعی او کسر دیکھ واقعی مقعد و مغیو دے لرہ بخبر کوئی شی بخبر تو کہتا ہر نمبر دیکھ دے تو شیف دا غیو دے او بلدہ تیدا صلاة حمیت معلوم شو کرنو خندت لے ذکر نقل حسن اسلام او دا زکاة او دا زکیتا و زکاة اغا خستت اہمیت ہم سے معلوم شو اور نصح لکل مسلمین ہم سے معلوم اشوا اس مولانا سے یول مقدم ازدہ کے یہ اشوا الدین مبتدادا النصیحہ خبر تو لیکن امام کی خبر کرے ہوا جو مبتدا و خبر دوار ہماری بھی کنو حسر پیدا کی جانا یاد رہے گا خبر معاویلی کی دمشری ہوئی کہ حسر تا مستدلے پا مستدلے اور تفتانانی ہوئی نا حتی دا مستند پا مستدلے کے اور مرشاد کشمیری میں قرائن اندر ہوا کلب مستدلے حسری پا مستند کے اور کلب مستند قصری پچا کے ندل تکی دین قصر دے پا نصیحہ کے چی دین و مغد کے خیر پائی بکی دین و مغد کے نصحہ بکی اور کم دین کی جنوس ہنی دین بنی نو قصر دا مستند انہی نے حیرہ پچا کے مولانا سے بدی مستند زید المنطلق صرف زید دون کے بلکہ دون کے نشتا نو دین خیر خواہدہ بچہ کے خیر خواہد نشتا دین پر نصحہ کے کہا کہ دین بس مکمل سجھے دے رکھا ہوا ہے نصح مانے میں اوپرے
او کچرت نسخه پکې دي کړي خلاص الخبر. وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل السدوسي او د مخکې شوی محمد بن فضل السدوسي دا د امام بخاري استاد دی ابو نور استاد هم دی کوم ځای کې لکه قال حدثنا دا د بصری د سدوس بصره کې علاقه قال قال حدثنا ابو عبانة وزاهي يشكر بعض الكريم تدور صحابه النبي عن زياد بن علاقة كوفي قال باقي من ولد الدجوي قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي ذا صحابي يوم مات المغيرة بن شعبة ذا من فكما المغيرة فكما روت بعد حضرت المغيرة ابن شعبة وفات شو ذا حضرت معاوية رضي الله عنه بزمانه کې د کوفه والی یاد لري خبر ما د تویو چې د حضرت عمر په زمانه کې د بصری والی بیا د کوفه شو او بیا د حضرت معاویه سے په زمانه کې بیا د کوفه والی شو نو چې په کومه ورځ باندې مغیره بن شعبه وفات شو دا جریر پاس کې او د اعلان او مطلب یې زو د په لوی جامع مسجد کې خلک راوړل یو تعلیه شو یو بادشاہ تعلیه شو تاسو یو د فاتحه وایي او دویم څه چې خلکو کې انتشار جوړ نشي اسنه چې یو قوم چې گورنر به زمون نه او بل قوم چې گورنر به زمون نه اسنه څو چې د گورنر اسنه چې څو چې د گورنر نو هغه یو مسلې ورکړي یو قاضي شو او هغه په اتفاق ساتل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يوم فاغرت مات چې وفات مغيره بن شعبة دې وفات نو فاغرت باندې محشر بل لیکلي دي په دعاون مړ دي او په فضلستم ایله کې او وګه کنا فضلستم ایله کې نو قام فاسد جرير بن عبد الله فعبد الله حمد واثنى عليه وقال بأوي عليكم باتقاء الله تقدينا ويريږي اسنه اختلاف جوړ نه کې غوړي تقوا اختیار کې تقوا دا چې د امیر اطاعت کې تقوا دا چې یو بل سره حسد الله نو یریږي وحده عالم حالکم دا الله به متفرد دی لا شریک له او علیکم بالوقار وقار عدد بانتقامات عجلت مکوي وقار صبر کوي اسنا غوبل جوړ کې جدا به پکار دی او وقار سره او سکینه کې سکون او اطمینان کوي شور شغله مکوي وقار معنا صبر کے جذبات مکوے عجلت مکوے سمجھوئے صبر کے جذبات مکوے او سکینہ شو شر مکوے سکون اختیار کے حتی یأتیکم الامیر تاثر ودد معاویرہ طرف نو سبیر راشی وإنما يأتيكم الآن أصبرات إلى أن مراد مستقبل قريب اور بعض حضرات کوئی بدا تانی آتی إذا قائم مقام أميري ما لقائم مقام امیر ابتدا غنائب ہوما نو ما بوس مقرر کی لیکن سا قبل درست نہ تھا بناکن کم دا لے گئی امیر براشی یعنی زمانہ تقرر ہے پرچہ بوس راشی لقائم مقام امیر غنائب امیر ہوما نو زمانہ دا امارت پرچہ بوس راشی لیکن دا سے نہ یہدیکم الامیر دا معاویہ طرفنا بینما یہدیکم الان امیر بوس راشی ثم قال به استعفوا لأميركم تقبل الأمير لله بدربار عفو وغاري جل وبخي فإنه كان يحب العفو ودبريا الله تعالى تدعو الله وحكي سنو استعفوا لنا كروته تكتلب عفو الله نبي فإنه الله فتح عفو وغاري أو يا إنه استعلى لي أمير معفو وغاري أغسر أمتكات يأتيك للعفو يكردا نظاهر كفتدا معلوش عبارة نسنا يأخذ العفو وغارة وإشارة الناس تسمع المشفى لتاخذ مبارك يا خدا يفعلك عبارة الناس تسمع المشفى إذا الله حقوق والبغاري أغوك أو إدارة الناس إشارة الناس تسمع المشفى إذا بنت بيبقى فقبل بطيئة جبت بيبقى فقبل بطيئة نحن نجيب أقبل لما جبت بيبقى تغفر تجيشوا ندوار المكيلات لأميركم فإنه كان ثم قال أما بعد تدير البصيري أما بعد يجب تفسير لمن المختصر راضي وكتاب العلم كي رابع شيرشاد أما بعد الجمل الثلاثة تبقى تفسير نفسي أما ذا مخفف ما يكون من شيء
بعد الجمل الثلاثه وبعده ظروف زمانيه ولري چې منقطع اضافت دي او مبني دي په زمين سره د کې مضاف الیه منوی دا ذکر له داخل شي چې پس جمل الثلاثه او روبي په چا خطاب کړی دا راشي ان شاء الله فصل الخطاب داود بس امام بخاری په باب خولي دي خولي چې نبی کریم قول النبي صلی الله علیه وسلم چې هلته باب خولي مدد نو په خبرې وکړه او ټول تاسو په اصول کې تاسو په اصول کې نه په کافیه کې په شریعه کې ویلي معنا او مخاطب مسله ده ولکه ما سابق کلام کې پوری د تاسو د کلام کې وي په دې تاسو معنا خمولیا فإني أتيت على النبي عليه السلام قلت ما يبايعك على الإسلام تاسو بیعت کوم په اسلام باندې نو کته دې مسلمانو نو مسلمان سی په اسلام بیعت کی نو مراد نه ساخلما شابسه سال د اسلام خلاص امور د اسلام شعب د اسلام سے سالتا فشرط علی فمن شرط له د خبر کې ورته سره کله مسلمان تاسو پیش وکړه چې وبایع علی النصح مجرور وبایع علی النصح او احادیث کې کتب مخک زکات نو زیادت صحه حجت دي انته او زکات به او هغه به صلات د تدیرا به ذکر کړي او دیرا به مبایع کار الاسلام جمله ذکر کړي دا هغه ذکر کړي نو تعارض نشته هر راوی حافظ انا هر راوی روا ما ضبطا روا ما نو هغه صرف فقط جمله امام الصلاه او التداوقات او نصح لكل مسلمين ضبط کړي وا او د وبایع په اسلام شرط علی لفظ دا ضبط کړي نو دې کې تعارض د زیادت صحه حجت وي نو ساري کول مسلمانین کې قید لگاو دی ولی وی ورتا یو صحابي دی هم کله چې تیز مزاج نو څنګه ودی یا اهمیت درته فبايعته على هذا ما وصل البديع بعبده وقت کی خرج سره خرج دا چې تاسو اخلاص کې ګوري اسنه جوړ کې د ولایت او د امارت تغیر جوړ نه کې انتشار جوړ نه کې ہر مسلمان سره بادشاہ سره اخلاص وکړي جنگ جګړه ټکی یعنی مطلب دې ته انتشار جوړ نه کې لیکن اس حواله تفسیر میں ته وی فبايعته ورب هذا المسجد زمانه قسم فرب د مسجد انی لنا سره لګو ځکه ما پیغمبر خصوصي دا بیعت غشته د استغفر الله ناسه دغه کوم خبره کوم نو دې کې وسټګي بني بس صبر وکړي امام له مغفرت وغواړي او بادشاہ وساش ابھی کو د معاویه سے بهتر ناشي د صبر وکړي ثم استغفر استغفار وي دا تقریر په اخر کې خلک وي استغفر الله الذي ونذر او د منبر مراد شو نو مسائل د دینه مباسکانه مسائل خدا موقوف نه سمالومیږي چې خطبه کې ولاول د حمد الله سنا د الله صفات او حمد دی ویلي دي او بل تقوا ما چې څومره د رسول الله مبارک خطبه کتلې دي کنه هغه د وصول دا هغه د وصول دا د عیدین دا عام تقریرونه دي چې مفصل وګورئ چې مختصر ذکر کړي چې مختصر نه چې مفصل وګورئ نو تقوا پکې یو د نکاح ولي ټولو کې تقوا پته هغه د بدا سره په پکې کې تقوا پکې او د تقوا مراتب پته تمامي یو کړه ابي دا یو مرتبه ذکر کړی اتقاد کفر شرکنا اتقاد کبائرنا او د کل ما سوا الله او صاحب نور علماء څنګه یادي اتقاد کفر شرکنا اتقاد کبائرنا او اتقاد بدعاتنا دې تخصیص د خاص ذکر کبائر کې فرضي بدعاتنا او اتقاد مکروهات تحریمیانا او اتقاد مکروهات تنزیهیانا او بیا ورپسې دا اتقاد کل ما سوا الله دې تسوي دې کارټو تا دې ته وقایتین وي دې ته ولې وقایتین وي کارټو تا وایي ورته ولې ورته وقایتین وي کارټو تا ځکه دا دې حفاظت کوي د دې کتاب دا کتاب بچګي اتقا بچګول ته وایي کتاب د شریدو د نقصاناتو نه بچګي نو تقوا په د ګنا نه او د الله د غضب نه او د عذاب د جهنم نه بچي ولا معنا دا وقایه او شی حفاظت کاوه یو شی بچګول دې دغه وقایه ته نه وایي
سوکو تقایتین ویو حضرت کئی وقایتین دا تقوی سره دا هر قسم عذابونو گناهونو بچ کئی او بے اقبل اقرار و کتمان پیغمبر مبارک پر حتی غیر باقی بعد ازر قائم مبارک باقی ازر قائم ثم استغفر استغفار وقت اقبل بادشاہ رفار دا مانام کولشی دا اللہ نبخان استغفار او یادا کہ دا دفار و مسلمانان دفار او یاد با اغی حدیث عملو کو کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ مجدنا لو صریح ختمی بیان ندیدے سوئی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أقدمنا ونذر الكشوف المسائل دي واسكن اليوم مسألة داشو دي تقوى دویم سر وقار السكينة حدیث کی بدا سے تجربہ اور جلس سر فیصلہ بنے کے صریف اور دس خدر طلاق کی بیستو مانے اور دس سر بنے کے سکون بکے شور شار بنے کے سکون حتی یأتیکم الامیر دین علامہ بکنی چی کم قائم مقام امیر اگر فکر دارے کہ مشرق امیر منشو چی اگر خلقو دغو کی اطمینان خلق مقلال کی او تعزیم تی ثابت اشوا استحقوا لأمیرکم دا عفو دا امیر دبارا مافی مختر دم تمالون اشوا او بل بیعت تا طریقتم تمالون شو او دا نسخ فضیلتم تمالون شو او قسم دا اللہ بصفات باندے ورب هذا المخدیر اللہ قدر قسم خوڑا او کہ انی لناسحن لکم تری موقوف نزمانو مشوا علا کہ چاسر دیمینی ورطا ہوا ہے چاسر نسخہ کی ہوا ہے خوشحال بشی او سو مستقبل استقبال دا مجلس باقر کے اس مولانا سے دیو نقطہ ہونا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ہر کتاب آخر کتاب سے لفظ روڑی خاتمی دے کتاب دے اشارہ ہے تو کتاب العلم دا قوم نوئی یعنی کتاب العلم ہمیں تفتہ لگی چی کتاب خلاص شو ولی ذکر کہ وہ نظرہ راکوس شو جب سخیر ہے یو دے نکوس چنو مجلس ختم شکا نظرہ مانا وہ مجلس یا ختم کو ولیکن خاتمی دے کتاب کا اشارہ اور مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ سوئی القدر المتوارد آغا تقریر دے آغا ہوئی کہ نا دا انسان خاتمے دے اشارت نظرہ کی سرعی مڑی چیلو قبر دا نازل شی تو آخر کی دا سے لفظ روڑی استاد اکبر خاتمہ مخی گئی کہ اے بندہ گوری بھئی مخا مخا قبر کا دی نزول کی گی لہذا باپ پر حالی سبحان عمل ہوتا زمان پر خیل پر دی بے اکتفا ہو لکہ مناسبت دا باپ سر رفع واضح حاجر عورت کو مولی اوراری لنصری یوعادی بشعبی ذکر پر کنا بس بری میں اتفاق ہمارا خیال پڑھوکی در باندے پڑھوکی در من کتاب الایمان داختر در جوڑی آپ نماز کے اخلاص اگر کتاب الایمان کیوں در رسول سبق پاتے در مبید در یہ من کتاب الایمان در جوڑی آپ نماز چاہتا مگر اخلاص